ستا پلار بم په قرآن کې تراویح ونه ښیي او په حدیثو کې به یې ونه ښایي. نو باقاعده تراویح چې دي دا سنت دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. کوم چې تراویح باقاعده مستقل سنت دي چې تراویح چې دي حاصل دا چې تراویح دا سنتي مؤکد دي. په اربعه دا سلور مذاهب په دی باندې متفق دي چې تراویح دا سنتي مؤکد دي. هغه وی چې د تراویح نوم چې دی دا نه په قرآن کې شته نه په سنت کې شته. تاسو چې مفتی منیر شاکر د حدیثونو منکر دی دا مفتی منیر شاکر چې د مخکې داسې ډېر کلیفونه راغلي دي چې باقاعده د هغې نه دا ثابتېږي چې د حدیثونو انکار کړي. د ډېر دلته کې د تراویح نوم په باقاعده په روایاتو کې راغلی دی. نو د تراویح اصطلاح لفظ د تراویح د صحابه کرامو نه باقاعده ثابت دی او را روان دی. یصلي فی رمضان فی غیر جماعت ب20 رکعة والوتر چې په رمضان کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم شل رکعات تراویح کولی. اومندو چې هغې شل رکعات تراویح کولی سره د وترونه. د قرنګي مصنف ابن ابي شیبه کې بل روایت دی هغه مو وایي چې شل خبره کې چې تراویح کې بالکل تعداد پکې نشته دی. د چا هر څومره خوهره که لس کې یو که شل کې یو کاته کې دا خبره بالکل بې بنیاده ده او غلطه ده. مفتی منیر شاکر په خپله باندې تیاري یا بل څوک تیارولی شي د خپل طرفه په شل رکعاتو تراویح باندې موږ به دا ثابتو چې تراویح شل رکعات دي او دا د رسول الله صلی الله هغه وی سره شته نه. نو موږ به ته دا ثابتو ثبوت د تراویح د شل رکعاتو د صحابه کرامو نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. بسم الله الرحمن الرحیم. د باخبر بنیر ګرانو لیدونکو او لیدونکو زه محمد رشید قدرمن کتونکو د تیرو څو ورځو نه تاسو په سوشل میډیا باندې ګورئ چې ممتاز علمدین مفتی منیر شاکر صاحب یو ویډیو پیغام چلیږي. هغه دا وایي چې تراویح نشته په اسلام کې. نو په دې وخت کې زموږ سره د دې رهنمایي حاصلولو لپاره د دین تپوس کولو لپاره زموږ سره مولانا مقیم زاده نعماني صاحب موجود دی. دین تپوس کو چې دی په دې حواله باندې سوال غواړي. مفتی صاحب سوال غواړي تراویح څه حکم لري په سنت کې؟ آیا دا شته او که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول د باخبر بنیر والا ډیره شکریا او مننه کوو چې هغې زموږ دا پیغام عوام مسلمانانو ته رسول غواړي. د تراویح متعلق دې تپوس وکړو. نو اول دغه مفتی منیر شاکر چې کوم بیان ریکارډ شوی دی هغه به دې کې یو څو خبرې کړي دي. اوله خبره د تراویح متعلق کړې ده چې تراویح دا مستقل تراویح موز نشته دی یعنی شل رکعات تراویح د مسلمانانو هر څومره خوهره چې هر څومره رکعتونه کوي نو په هغې باندې خبره کوو. اول دی وی تراویح چې دي دا سنت نه دي. نو په دې باندې به زه تاسو ته یو څو حوالې پیش کوم چې تراویح باقاعده مستقل سنت دي. اهل علم په هغې باندې پوهېږي. د عوامو دپاره مختصر یو څو خبرې کوو په دې کې چې تراویح سنت دي. اول په دې کې ما سره حواله کتاب الاذکار د امام نووي رحمه الله دی. هغه فرمایي اعلم ان صلاة التراویح سنة وی دا صلاة د تراویح چې دا سنت دي باتفاق العلماء وهي 20 رکعة من كل رکعتين او دا شل رکعات تراویح دي. نو دا باقاعده سنت دي او شل رکعات تراویح دي. تراویح سنت دي. تراویح سنت دي. دویم نمبر په دې کې شرح النقایه جلد نمبر 1 صفحه 341 هغه وی والحاصل ان الاصح فيها انها سنة مؤکده چې تراویح چې دي حاصل دا چې تراویح دا سنتي مؤکده دي. دریم نمبر عمدة القاری چې د بخاری شریف دا مشهور شرح ده د هغې جلد نمبر 7 صفحه 258 کې غلی کې التراویح سنة مؤکده چې تراویح دا سنتي مؤکده دي. بل د مذاهب اربعه دا سلور مذاهب په دې باندې متفق دي چې تراویح دا سنتي مؤکده دي. په هغې کې یو څو کتابونه زه تاسو ته وایم. بحر الرائق، رد المختار، فتاوى تاترخانیه، المهذب، حلیة العلماء، دغه رنګي المغنی لابن قدامه. دغه کتابونو کې تاسو دا کتئ شئ چې تراویح ته باقاعده دا سنت ویلي دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله فرض علیکم صیام وسننت لکم قیاما. الله تاسو لپاره روزي فرض کړي دي او ما د شپې قیام تاسو لپاره دا سنت ګرځولې دي. نو باقاعده تراویح چې دا سنت دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. هغه وی چې د تراویح نوم چې دی دا نه په قرآن کې شته نه په سنت کې شته. دا خبره کې څومره حقیقت دی د تراویح نوم؟ نو اوله خبره دا سوال خو هغه فضول دی ځکه د یو څیز نوم که چرته په قرآن او حدیث کې نه وي نو د هغې به دا مطلب نه چې دا شی نشته دی. لکه د مفتی منیر نوم چې دی په قرآن او سنت کې نشته دی د دې مطلب خو دا نه دی چې مفتی منیر نشته. نو دا نوم ضروري نه دی. نوم د تراویح دم باقاعده له صحابه کرامو نه ثابت دی.
څومره د لغاتو کتابونه موږ وګورو نو هغې دغه تراویح وهي اسم ل20 رکعة وي دا تراویح نوم د 10 رکعاتو دا نوم دی منجد غیاث اللغات وغیره چې څومره د لغاتو کتابونه دی هغې باقاعده دا لیکلي دي دقه رنګي مصنف ابن ابي شيبه کی روایت د علي ابن ابي ربيعه رضی الله عنه نه د غرنګ کنز العمال کې د حضرت علي رضی الله عنه روایت ته د سعید ابن جبير روایت ته په مصنف ابن ابي شيبه کې د عبد الرحمن ابن ابي بکر روایت ته د سعید ابن الحسن روایت ته په قيام الليل کې اغه ټول ته د تراویح لفظ استعمال کړي د باقاعده روایتو کې د تراویح لفظ راغلي دي یو روایت په بدايه المجتهد کې دی اغه وی ان التراویح التي جمع عليها عمر بن الخطاب الناس مرغب فيها نو ګوره په دې کې باقاعده د تراویح نوم راغلی دی فتح القدیر کی جل 1 484 کی هغه کې راځي والترویحه اسم لكل 4 ركعات التراويح جمع ترويحه سميت نفس الاربع بها لاستلزامها شرعا ترويحه نو باقاعده دلته کې د تراویح نوم په باقاعده روایتو کې راغلي دي نو د تراویح اصطلاح لفظ د تراویح د صحابه کرامو باقاعده ثابت دی او روان دي کبدي باندې موږ لغات ګورو محدثین دي ته تراویح لفظ استعمال کړي دي فقهاو د دې ته د تراویح لفظ استعمال کړي دی او د سوار لسوکانو نه د تراویح لفظ د دې لپاره را روان دي مفتی منیر شاکر صاحب چې دا هم یو لوی علم دین دی تاسو دا غنئ کنه بالکل نو دا ویډیو پیغام یا بیا د تقریر کې دا د موضوع دا چیرل دې ته بس شاته بس نظر ګورئ اصل کې د خډیر خلک ته په مختلفو شکلونو باندې مخې ترازی نو موږ چې څومره ګورو دا اصل کې منکرین حدیث چې هغه د قران کریم د رسو د احادیثو انکار کوي هغه تاسو مفتی منیر شاکر د حدیثونو منکر دی دا مفتی منیر شاکر چې د مخ کې دا ډیر کلیفونه راغلي دي چې باقاعده دا غینه دا ثابتېږي چې د حدیثونو انکار کوي د ډیر روایتونو بخاری د ډیر روایتونو د انکار کړي دي تیرو یو څو کلیفونه د راغلي دي نو دا کلیفون د فدی باندې بنا چې د اصل کې د حدیثونو منکر دی او د حدیثونو انکار کوي د تراویح تعداد څومره دی په دې کې ډېر شک دی تراویح څوک وي 8 دي څوک وي 10 دي تاسو وایي د تراویح تعداد نو د سوار له سوکانو نه 10 رکعات تراویح را روان دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هم 10 رکعات تراویح را روان دي او په دې کې یو دلیل موږ سره هغه د مصنف ابن ابي شيبه روایت ته د یزید ابن هارون روایت ته دی وی موږ ته خبر را کړی دی ابراهیم بن عثمان د حکم نه هغه د مقسم نه هغه د عباس نه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعه والوتر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به رمضان کې 10 رکعات تراویح او وتر کولی د قرنګي سنن کبرا د امام بهقي کی روایت ته علی ابن عباس رضی الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان في غير جماعه ب20 ركعه والوتر چې په رمضان کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 رکعات تراویح کولی فمعجم اوسط تبرانی کی روایت د ابن عباس سے قال كان النبي صلی الله علیه وسلم يصلي في رمضان 20 ركعه والوتر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به رمضان المبارک کې 10 رکعات تراویح کولی د قرنګ مؤطا د امام مالک کی روایت ته د یزید ابن رومان نه هغه وایي چې خلکو به د حضرت عمر رضی الله عنه پر زمانه کې هغه 10 رکعات تراویح کولی 3 رکعات وتر او 10 رکعات تراویح نو باقاعده د احادیثو کې 10 رکعات تراویح راغلي دي په تاریخ جرجان کې د جابر رضی الله عنه روایت ته هغه 10 رکعات تراویح ذکر کړی دي دوی نمبر فدی باندې د امت اجماع ده چې 10 رکعات تراویح د اجماعي مسله ده پدې کې مرقات المفاتيح چې د مشکات شریف مشهور شرح ده هغه اجماع ذکر کړی ده چې تراویح د 10 رکعات دي اجمعت الصحابه على ان التراويح 20 ركعه وی صحابه کرامو فدی باندې اجماع کړی ده چې تراویح د 10 رکعات دي د قرنګ بدایع الصنایع کې هغه کې راځي ان عمر جمع اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم في شهر رمضان على ابي بن كعب فصلى بهم في كل ليلة 20 ركعة ولم ينكر عليه أحد فيكون إجماعا منهم على ذلك وحضرت عمر رضی الله عنه صحابه کرام د رمضان المبارک په میاشت کې په ابي بن كعب بسي په 10 رکعات تراویح باندې جمع کړي دي او یو صحابیم د دې انکار نه دی کړي نو باقاعده د صحابه کرامو اجماع شو ټول صحابه په دې باندې متفق دي بیا صحابه کرام
هغه په یو غلط خبره باندې نشي جمع کېدلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د امت باره کوي چې زما امت دا په گمراهۍ باندې نشي جمع کېدلی. بیا صحابه کرام خو په طریقه ولا په گمراهۍ باندې نشي جمع کېدلی. دا غرنګ مجموعه الفتاوا د ابن تیمیه کې هغه اجماع ذکر کړی د صحابه کرامو چې د مهاجرین او انصار ټول په دې باندې جمع شوي دي. ولم ينکر منکرون د دین یو قسم انکار نه دی کړی چې تراوی د 10 رکعات نه دي. کتاب الاذکار د امام نووي کې هغه ذکر کوي چې تراوی سنت دي په اتفاق د علماو سره او دا 10 رکعات تراوی دي. بدايه المجتهد، فتح القدیر، بحر الرائق، مفسود د امام سرخسی وغیرہ وغیرہ د ټولو کتابونو کې دا ذکر دي چې تراوی د 10 رکعات دي او په دې باندې د صحابه کرامو اجماع ده. بل پدې کې بلاد اسلامیه چې څومره اسلامی بلاد تیر شوي دي هغه ټول هم د 10 رکعاتو تراوی قول کړي دي او باقاعده الته کې 10 رکعات تراوی شوي دي. لکه ترمذی شریف کې راځي امام ترمذی رحمه الله فرمای چې امام شافعی رحمه الله فرمای ادرکت الناس وهم يصلون 23 ركعه بالوتر چې خلکو با 10 رکعات تراوی کولی. نو د مکی ولا عمل هغه د 10 رکعات تراوی د قرنګ د مدینی ولا عمل هغه د 10 رکعات تراوی. مصنف ابن ابي شيبه کی روایت ته قال الامام عطاء ابن ابي رباح المالكي التابعي ادرکت الناس وهم يصلون 23 ركعه بالوتر چې خلک می اومندو چې هغه 10 رکعات تراوی کولی سره د وتر. د قرنګي مصنف ابن ابي شيبه کې بل روایت ته هغه وایي چې 10 رکعات تراوی دا کړی دي. نو مدینی والا هم 10 رکعات کړی دي، مکی والا دا هم هغه 10 رکعات کړی دي. او د قرنګي ائمه اربعه امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل دا ټول علما یعنی د مذاهب اربعه داغي مجتهدین داغي فقها بدايه المجتهد کې فقيه باندې تصریح د چې دا ټول ائمه دي د 10 رکعاتو نه په کوم باندې هیڅ قول نه دی کړی. د 10 رکعاتو نه په کوم باندې قول نشته. نو څوک چې وي 8 رکعات تراوی دي یا څوک چې دا خبره کوي چې تراو کې بالکل تعداد پکې نشته د چا هر څومره خو هر کلس کې یو کشل کې یو کاته کې، دا خبره بالکل بی بنیاد ده او غلطه. باقاعده تراوی د حدیثو نم 10 رکعات ثابت دي، د اجماع د امت نم 10 رکعات ثابت دي او د بلاد اسلامیه عمل هم په 10 رکعات تراوی باندې. مفتی منیر شاکر صاحب دا ویلي زما سره سکین دا ما ثابت کی ک تاسو سره کې ناشته شي تاسو مخ 1 to 1 کې نه دا تاسو ثابت کړئ. تاسو خدل تماته وي خو هغه سره کې نه بالکل د ابهام او د تفهیم په میدان کې موږ بالکل هر ټیم کې تیار یو. که مفتی منیر شاګر په خپل باندې تیار یا غبل څوک تیارول شي خپل طرفه په 10 رکعات تراوی باندې موږ به دا ثابتو چې تراوی 10 رکعات دي او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سره شته نه. نو موږ ته دام ثابتو ثبوت د تراوی د 10 رکعات د صحابه کرامو نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د سوار له سوکار نو 10 رکعات تراوی را روان دي. بالکل دا باقاعده موږ دا ثابتو هر ټیم موږ دې ته تیار یو په 10 رکعات تراوی باندې. د مسلمانانو اجماعي مسله ده، د مسلمانانو د عقاید او د تحفظ لپاره هر ټیم موږ تیار یو. او مفتی منیر شاکر موږ عوامو ته دام پیغام ورکو چې مفتی منیر شاکر د داسې سړی دی چې د هر ورځ بدلیږي را بدلیږي. نن یو خبره سبا بل خبره د خپل اکابر باندې اعتماد نشته، په خپل استادانو باندې اعتماد نشته. نو چې چا په خپل اکابر په خپل استادانو باندې اعتماد نه وي نو تاسو په داسې سړي باندې اعتماد هغه مکوئ چې کله داسې یو خبره مخې ته راشي د اهل علمونه د خپل علماونو په هغې کې تپوس کول فکر دي. جی قدرمن لیدونکو دا تاسو واورئ د مولانا مقیم زاده نعماني تر بل پروګرام پورې خپل قربان محمد رشید اجازه ورکړئ. د لوی الله په امان.